بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اول سپاره دا سوره بقره آیات نمبر شپږم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا بشکا کسان د چا په قسمت کې چې کفر دی، سواء علیهم برابر دا د دوی په حق کې، انذرتهم کته ویر دوی، ام لم تنذرهم یا کوي نیره ته دوی، لا یؤمنون خودی ایمان نه راوړي. کفرو په لغت کې د کفر معنی دا یو شی پټول، او کم یو سړی چې نعمت پټ کی او د هغې شکر نه ادا کوي نو د هغې فعل ته کفر وایي. او ټولو نه لوی کفر د الله تعالی وحدانیت یا د شریعت یا د نبوت انکار کول، دا ټولو نه لوی کفر دی نه. آیات تفسیر دا دی چې حبیب صلی الله علیه و آله وسلم هغه خلک چا په قسمت کې چې کفر دی نه دی، لکه ابو جهل، ابو لهب وغیرہ کفار، دوی دپاره برابر ده که دا خلک د الله تعالی احکاماتو مخالفت وکړي او د هغې عذاب نه، د الله تعالی احکاماتو مخالفت عذاب نه ته دا خلک که ویرې او که وی نه یې، دا یو صورت کې په الله باندې ایمان نه راوړي. ځکه د دې باره کې الله رب العالمین ته پهله پته وه، پهله معلوم و چې دا خلک د ایمان نه محروم دي. ختم الله علی قلوبهم، مهر وهلی دی الله رب العالمین علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی باندې، غشاوة پرده ده، ولهم او دوی لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی. ختم الله مهر وهلی دی الله رب العالمین. الله په گو فرمای چې کم خلق د ایمان نه، کم کافران چې ایمان نه محروم دي، د هغې سبب دا دی چې الله رب العالمین د دوی په زړونو باندې او د دوی په غوږونو باندې مهر وهلی دی، چې هغې بنا باندې نه دا حق پیژندی شي، نه حق اوریدی شي، او نه د دې نه چې کوم دی حقیقي فایده اخیستی شي. او د دې په سترګو باندې پرده ده، پرده پرته ده نه، چې د هغې وجې نه دا د الله تعالی آیاتونو او د هغې وحدانیت دلایل نشي لیدی شي نه دی، او دوی دپاره چې کوم دی په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی. وما علینا الا البلاغ المبین.